أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سورة ابراہیم 6 نمبر آیات. 6 نمبر آیات کی موسی علیہ السلام هغه واقعیا ذکر کیږي چې د کوم واقع د کوم کار ورته هدایت شوی او د څه وک نو هغه باندې موسی علیہ السلام عملاً کار شروع کو. د موسی علیہ السلام تاریخ ذکر کیږي چې تاسو هم د څه کوي د موسی علیہ السلام باندې عمل تاسو هم کوي. نو موسی علیہ السلام ته څه ویل شي چې خپل قوم د تیارو نه راو باسرنا تایګه او دغه د لپاره تذکیر بی ایام الله استعمال کړه تاثیر پتا ور باندې. نو دې ځکه کې موسی علیہ السلام بارک الله وی چې موسی علیہ السلام دغه څه وکړه. او اذ قال هغه وخت چې ویل موسی علیہ السلام له قوم خپل قوم ته اذكروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ نعمت د الله تعالی پتا سو باندې. هغه نعمتونه او احسانات د الله را یاد کړئ چې کومه پتا سو باندې کړي لوی احسانات پتا سو باندې کړي دي. اذ انجاکم، هغه وخت چې تاسو اخلاص کړئ من آل فرعون، د قوم د فرعون قبطی خاندان نه ظلم نه اخلاص کړ. دا به خصوصي انعامات دي، اگر چې عام انعامات چې کوم په ټول انسانانو باندې یو شان شوي دي دا غي ذکر یې ونه کړ. بن اسرائیل ته وایي چې تاسو باندې کوم خصوصي انعامات چې د عام قومونو نه بدلي هغه احسانات ځان ته یاد کړئ. لہذا د ټول قومونو په نسبت تاسو د اسلام لپاره ډېر قرباني ورکړئ، ځکه په تاسو باندې الله تعالی احسانات ډېر زیات دي. نو تاسو الله تعالی خلاص کړئ د قوم د فرعون. یسومونکم، چې در رسول به تاسو د سوء العذاب، بد عذابونه. بن اسرائیل باندې فرعونانو ډېر ظلمونه کړی دي. اول غټ ظلم بدا وکړ چې دوی غلامان کړ، آزاد ژوندۍ ول په غلامۍ باندې بدل کړ او د غلامۍ کې دنه بدوی باندې به بیکارونه کول، خدمتونه به کول. خدمتونو نو ورخ و زیات ظلم دا و چې د یو کال ماشومان به علالول، د بل کال ماشومان به ژوندۍ پرې خاطر چې ختم نشي، قوم او خاندان ختم نشي، خدمت پته اخیست. زنانه به نو درې باغې باندې بخپل چونو کورونو کې به خدمتونه کول او زنانه به دې لپاره پرې خودلې چې زنانه خو انقلاب نشي راوستل یا خو ظلم مخه نشي نیولې، ځوانان به شهیدانه وجل. نو تاسو ته بدترین عذابونه در رسول. ويذبحون ابناءکم، ذبح کول علالول به زامن استاسو. ويستحيون نساءکم، ژوندۍ به پرې خودلې زنانه استاسو. جنکې نه وجل ځکه چې هغه به خو انقلاب اسیم نشي راوستل، نو د خدمت لپاره به ژوندۍ پرې خلې. تفسیر مالک القرآن وایي چې جنکونه خدمات اخیستل هغوی د خپل دین نه لرې پاتې کول د ځان نه د علالولو قایم مقام دي. نو داسې ووایه چې هلکانې په بله طریقه علالول او جنکې په بله طریقه علالول، داسې ووایه. نو لحاظه دغه هم زبردست ظلم. الله تعالی وایي وفي ذلکم، په دې کار کې، په کم کار کې، په دې امتحاناتو کې، په دې مصیبتونو کې او په دې انعاماتو دواړو کې بلاء من ربکم، ازمایش طرف درب تاسو نه عظیم ډیر لوی. کله چې مصیبت راشي نو بیا امتحان چې څوک بدن باندې کلک پاتې کیږي، نو در صبر ازمایش د ځان امتحان. او کله چې الله تعالی انسان ته نعمتونه ورکړي، احسانات ور باندې وکړي، اګه بنی اسرائیل د فرعونانو د ظلم نه خلاص کړل، لوی انعام به وشو او لوی ازادي، یو لوی نعمت یې نصیب شو. نو بیا د الله تعالی امتحان متوجه د چې داخله اوس باغیان کیږي، کوئی نه بدن باندې بکلک پاتې کیږي. د الله تعالی احسان به مني، شکر به وباسي، او کنه ناشکر کیږي به. نو په امتحان، په مصیبت کې هم امتحاني او په انعام کې هم، نعمتونو کې هم امتحاني، او د دوه انداز بیل بیل، یو کې د صبر امتحاني او بلکې د شکر گزار امتحاني. نو ځکه الله وایي وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم. په دې کارونو تاسو کې چې هغه مصیبت او انعام او دواړو کې امتحان تاسو د پاره ډېر لوی. دا د موسی علیہ السلام د دعوت اولنۍ جملې شوې.
مخکې موږ ویلو چې ایام الله معنا موږ کړی وای چې په دې کې ښه زندګي د ژوند ښې صحنې او ښې ورځې هغه هم پکې شامل دي. نو چا باندې ښه حالات تېر شوي، ښه ژوند تېر شوی، ښه انعامات پې الله کړي او دغه ته چاته وریادې دغه ایام الله کې داخل دي. دغه شان د الله تعالی زبردست لوی لوی عذابونه را یادول دا هم د ایام الله دي. د تاریخ لوی لوی حصې بیانول د فتوحات او د انقلابات ورځې دا هم ایام الله کې راځي. او موسی علیه السلام ته هدایت شوی او دا قوم چې کله دعوت ورکړي نو دې ته وذکرهم بایام الله د الله تعالی لوی ورځې ور یاد کړي. نو که تاسو خیال کړئ موسی علیه السلام د فرعون ظلم او بربریت هم ذکر کړ چې دا سخت ورځې وي. دغه شان د کې د هغې نه د خلاصېدلو هغه ورځې هم ذکر کړي چې الله تعالی نجات درکړو دا ښې ورځې وي. نو دا دواړه ذکر کړي. نو معلومیږي دا چې دا دواړه په ایام الله کې داخل دي، د ایام الله مضمون دی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دې ځکه نه اخو بل مضمون ذکر کیږي منځ کې. هغه مضمون دا د انسانانو غټه ذمہواری دا ده چې الله تعالی خو اصم بلا عوض بلا مطالبه په دې باندې ډېر احسانات کړی دي، لیکن انسانانو پارس جوړیږي لازمی امر د هغوی دپاره دا دی چې دوی به شکر وباسي، دغه نعمتونو شکر به وباسي چې کوم الله ورکړي دي. شکر څه شی دی؟ شکر په خوله باندې داسې ویل چې شکر دی خدای شکر دی، دا شکر نه دی یوازې. مخکې موږ د هغې مضمون ذکر کړو، تفهیم القرآن نقل کړی دی، تفسیر معرفت القرآن هم نقل کړی دی. شکر کې درې خبرې داخل دي چې کله درې واړه خبرې رايوځای شي درې ارکان دي د شکر، نو شکر به جوړ شي. که دا نه نو بیا شکر نشته. شکر دی دا دی چې په ژبه باندې به دغه نعمت اقرار وکړي، دا یو واقع چې یو رکن دی چې کوم احسانات در باندې الله کړي د هغې په ژبه باندې به اقرار وکړي، الله ته به منسوب کړي چې دا الله کړي. د نبي علیه السلام په زمانه کې چې کله باران وشو، جهالت زمانه کې د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ نه وړاندې عام رواج دا و چې خلکو به قصې کولې چې یاره باران ځکه وشو چې دا پلانکې ستوره چې پلانکې ځګي نه پلانکې ځګي ته ورسېږي، دا بس د باران ورځي او د پلانې میاشتې د پلانې تاریخ چې کله منځ راشي نو دې کې باران کېږي او د مونسون هواګانې چې داسې تاو شي بل طرف ته بس بیا باران کېږي، دا د باران ورځي. نو نبی علیه السلام چې کله پیغمبر شو او خلکو د خلکو دا عادت یې ولیدو، نو صحابه کرامو ته ویل چې باران د الله رحمت دی، کله چې باران وشي نو تاسو دا نور قصې مه کوئ، داسې وایئ چې مطرنا بفضل الله تعالی، د الله تعالی په فضل باندې په موږ باندې باران وشو. د دې نعمت اقرار کوئ او الله تعالی ته منسوب کوئ، بل چاته مه منسوب کوئ. نو په خوله باندې د نعمت اقرار کول دا د شکر یو رکن دی. دویم رکن د دې دا دی چې کم نعمت الله درکړی دی دغه نعمت به د دین په مقابل کې نه استعمالوي، په غلط به نه استعمالوي. لکه مثال په طور باندې ته اول غریب وي، الله پیسې درکړلې، په دغه پیسو کې دننه تا یو غټ موبایل واخیستو در سره دی، اوس د دغه پیسو د موبایل هغه شکریې ته موږ ګورو چې ته شکر ادا کړې که نه شکر کې عملا په خوله باندې که ته اړتن شي نو که دې موبایل کې تا سره ګن در سره او دغه شان کې د جهالت او د کفریاتو چینل او د هغوی پیجونه د کتل تصویرونه فلمونه او عیاشیان ستا په دې موبایل کې وي او تا ویل چې زما خپل موبایل دی زما خپله خوښه ده، موږ پوه شو چې عملا تا د هغه نعمتونو ناشکري وکړله چې کم تا الله کړي وو، پیسې درکړلې، موبایل یې درکړو، سترګې درکړې وي او په دغه موبایل د پوهېدلو هغه علم یې درکړی دی، ته عملا ناشکر ثابت شولې، غلط کار دی دغه ځای کې شروع. دریم نمبر د شکر رکن دا دی چې کله د باندې الله تعالی احسانات وکړل ته شکر وباسي. نو شکر یوازې دا نه ده چې په خوله باندې ووایې او دغه څیز یوازې د شریعت خلاف نه استعمالوي، بلکې د دې نه علاوه به هم په نور احکامو کې د شریعت پابند به اوسېږي. اوس سړي باندې الله تعالی احسان کړی دی، د بیمارۍ نه صحت ته راوست، د غربت نه مالدارۍ ته، دغه شان کې د غلامۍ نه او د نورو بدترینو حالاتو نه ښه ژوند ته راوست، ازادۍ ته راوست. نو که دا سړی د دین او د شریعت پابند نو موږ پوهېږو چې دا عملا شکر ګزاره دی. او که دغه شکل صورت وران که او په ګډو وډو سر شو او بې ځان دپاره بیا منګړت دلایل هم وایي چې زما دا مجبوري ده، هغه مجبوري ده، په هر صورت باندې چې کومه مجبوري هم ده
لیکن چې کله د شریعت مخالف روان شو موږ پوهیږو چې دا عملا ناشکر ثابت شو او د عمل ثابتای چې الله تعالی هغه احسان یې ورکړي چې کوم بده باندې الله اوس دې ځکه کې الله تعالی وایي چې کله به دغه تاسو پوه شئ نو الله وایي چې وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ هغه وخت آیات کوي چې الله تعالی اعلان وکړو رب تاسو لئن شکرتم که تاسو شکر وست شکر هغه درې ارکان بیا ساتي هغه نمونه شکر چې پاغه کې دغه نعمت د شریعت خلاف نه استعماليږي په خله باندې اقرار موجود ناشکری الفاظ نه او په باقي امور کې هم د شریعت پابندي نو انجام به سي لازيدنکم ذبی خامخ زیاتوم تاسو الله دغه نعمت بدل زیاتو کوم نعمت چې درمانه کړ د بډیریږي پورته روان شي د ډېرېدلو دوه طریقې دي تفسیر مال قرآن وایي د ډېرېدلو یې دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې دغه نعمت د حجم او د مقدار او د تعداد په اعتبار سره زیات شي مخکې راړ شي لکه مثال په تور باندې تعالی الله تعالی یو لاک روپۍ درکړي دي خو ته سخت احتیاط کوي چې د دې روپو کې زمانه یو روپۍ د زګین ته لاړ نشي چې کوم د شریعت خلاف غرض زګینو کې استعمال نشي غرض لاسونو ته ونه رسیږي کوشش دې دا ده چې بس د خپل وسه پر کوم ځای پورې پوهیږم چې د شریعت مخالفت رانه ونه شي نو اوس به دغه پیسو کې به کله د حجم او د مقدار په اعتبار سره برکت شي الله تعالی بر دینه باطه لس لک نور راولېږي شل لک راولېږي د مقدار په اعتبار سره او د حجم په اعتبار سره او کله به داسې وشي چې دغه یو لاک به در سره لیکن د دې برکت به دومره زیات کړي الله تعالی چې دغه به د برکت په اعتبار سره ساده لاسونو نه نوځي ضایع کېږي به نه حادثې به در باندې نه راځي او پیسې به لږ یو کار به ډېر کوي دې ته برکت ویل کېږي برکت داسې شی دی چې شی لږ یو کار ډېر کوي دا برکت دی او د هغې په مقابل کې سپېروالی داسې شی دی چې شی به ډېر یو ضرورت پې نه پوره کېږي کار پې نه کېږي لکه دغه حضراتو نه تپوس وکړئ چې 80,000 80,000 1 لاک 1.5 لاک او دا شان کې ماهانه تنخواګانې دي او سخت فریاد کوي چې زموږ ضرورتونه نه پوره کېږي بینر یو چتې کړي چې بس زموږ مراعاتو کې د زیاتې وشي او زموږ د پاره دغه کافي نه دي حرامو ته لاسونه اوږدوي سوال کوي او نور ناجایز لارې استعمالوي نو دې باندې ته پوه شه چې دغه کومې پیسې دي اخري دا ډېرې دي د حجم په اعتبار سره لیکن دغه پیسو کې برکت بالکل نشته دا سپېرې دي نو ذکر د ضرورتونه نه پوره کېږي لازیدنکم کبا یو برکتی او کله کله به د حجم په مقدار سره هم سیوا شي ولئن کفرتم کتاس کفر شو ناشکری وکړه کفر دوه معنی دي مشهوري معنی قران کې چې کوم ځای کې استعمالي کفر په لغت کې پټول ته ویل کېږي چې کوم کس یو څه پټ کی نو بده وجه د زمیداران ته هم کافران په دې معنی سره قران کې ځکه استعمال شوی دي یو ځکه راځي چې کافر کله چې باران وشي د فصل زرغون شي نو زمیداران هغه ته تعجب کوي حیران شي وته البته کې د کفار ټکو استعمال شوی د زمیداران لپاره کې ځکه چې زمیداران په دې خاور کې تخم پټای نو دا خطرناک شی نه شو خو الفاظ معنا ده دویم کفر په معنا د ناشکرۍ سره راځي ځکه الله نعمت ورکړي دی پټای او داغي مقابل کې دروغ وایي جما سره نشته نو ناشکرۍ په معنا سره هم راځي د ځګین کې ناشکرۍ په معنا سره دی او کفر په مقابل د اسلام سره هم چې کوم د اسلام په مقابل کې کم شی دی هغه ته هم کفر ویل کېږي نو البته کې د سړي حق پټ کړی دی او باطل راښکاره کړی دی نو دې ته کافر ویل شو اوس ذکر ته معلومه چې کومه معنی ته مراد ده کله زمینداری کروندې بحث روان ته پوه شي زمینداران ته مراد دي کله شکر بحث روان دی د منځ کې د کفر لفظ راغی ته پوه شي ناشکری ته مراد ده ناشکری په معنا سره کله ایمان او د اسلام بحث روان دی منځ کې د کفارو ټکي استعمال شو د کافر ټکي ته پوه شي په اده په معنا د هغه سره دی چې بکم د اسلام مقابل استعماليږي او د اسلام نه سره خارجي اوس ځکه کې ولا ان لئن شکرتم کې د شکر بحث روان دی نو موږ پوهیږو چې ولا ان کفرتم کې د کفر په معنا د ناشکری سره شو نو الله ولا ان کفرتم که تاسو ناشکری وکړه ان عذاب لشدید یقینا زما عذاب سخت ناشکری په دغه طریقو باندې تاسو وایي شکر چې ارکان درې دي نو ناشکری د هغه تضاد د هغه ارکان به هم درې شي خود به خود بدرې شي نو په خله باندې د نعمت اظهار نه کول بلکې انکار کول او دغه نعمت خلاف شریعت استعمالول دغه نعمت د موجود کېدو باوجود د شریعت خلاف ژوند تیرول د کفر مصداق شو د ناشکری مصداق شو نو الله به تاسو ناشکری وکړه نو زما عذاب سخت
تفسیر معنی قرآن وایي د ذکر کې یو باریک نقطه موجود ده. هغه نقطه دا ده چې د نعمتونو د شکر وستلو په صورت کې الله وایي لازیدنکم د لبه زیات کما او لازیدنک لام تاکید دي او نون د شد ولا د هم تاکید د فار استعمالي کې بغیر مرګ لیکن د ناشکری په صورت کې وایي ان عذابی لشدید یقینا زما عذاب سخت خود سينه وایي خامخا بدل ز عذاب ورکوم خامخا عذاب ورکولو وعده ونه کړله چې لأعذبنهم خامخا بول عذاب ورکوم زکه چې د ناشکرۍ نه وروسته عذاب ورکول دا لازمي نه دي چې الله عذاب ورکړي کیدې شغه توبه وباسي والله ماف کې عذاب وړل ورنکي نو بیا ولا اعذبنهم اغا تاکید معنی به یقیني ثابت نشي بل شم ثابت شي نو بده وجه الفاظو کې الله تعالی بدلون راوست او د مخینی لازیدنکم تاکیدی الفاظ استعمال نکړه چې خامخا ولا عذاب ورکوم ځکه چې الله تعالی مهربان ذات دی او چې څوک معمولی وونته کې خپل ګناہوں په خیمانه شي د ګناہوں د جرمونو نه ریوس ورګي الله یې معاف کړي الله تعالی رحمت په جوش کې راځي الله یې معاف کړي نو کې دې چې ډېر ناشکر کسان توبه وباسي الله یې معاف کړي عذاب